أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. دا سورة البقرة دا او آیات نمبر دے 258. عالم ترا آیت نگوری الالذی آکستا حاجا چی جگڑے کولا ابراہیم د ابراہیم علیہ السلام سرا پی ربه پبارد رب داغ کی ان آتاه الله الملک پدی ودا چی اللہ تعالی غیل ورکڑی و باچائی اذ قال ابراہیم کلچویل ابراہیم علیہ السلام ربی الذی رب زما اغده یحیی چی جوند کول کئی و یمیتو مړه کول کئی. قال اویل اغا انا احیی و امیتو زم جوند کول کوم او مړه کول کوم. قال ابراهیم اویل ابراهیم علیہ السلام فإن الله یقینا اللہ تعالی یأتی راولی بالشمس نور لرا من المشرق د مشرقنا فأتی بها من المغرب نو تی راول د مغربنا فبهت الذی کفر پس حیران او پریشان شو هغه کس چې کافر و. والله الله پاک لا یهدی القوم الظالمین هدایت نه کوي قوم ظالم ته. د دې د مخکې سره ربط دا دی تعلق چې مخکې الله تعالی وویله چې کم مؤمنان دي په الله ایمان راوړی دی او د طاغوت نه انکار کړی دی نو الله تعالی د دیو دوست او ولی دی او الله تعالی د دیو مددگار دی نو الله تعالی هغوی راوباسي د تیرو نه رڼا طرف ته او کم چې کافران دي نو د هغوی ملګري شیطانان دي او طاغوت دي او شیطانان دا خلق چې دینو تیرو ته چې دینو بوزي رڼا طرف ته نه بوزي. نو اوس په دې آیات کې الله تعالی فرمایي چې ابراهیم علیہ السلام 200 کو الله یې 200 الله یې ملګری و الله یې مدد وکړو نو هغه رڼا ورته ورنصیب کړه چې چا ایمان راوړی په الله باندې د طاغوت نه انکار کړی نو د دې سړي دوست الله دی. ګورئ الله به د دې سړي مدد کوي او د تیارو نه به چې دی نو راوباسي رڼا طرف ته. او کم خلک چې اصحاب الغی واله دي ګمراهۍ واله دي نو هغه ملګري د شیطانانو دي نو رڼا ته چې دی نو هغه نه پرېږدي په تیارو کې چې دی نو هغه پاتې کوي. نو دا د اصحاب الغی یو مثال وس راوړي چې د چا ملګری شیطانی نو د هغې مثال د نمرود دی. ابراهیم علیه السلام ورسره بحث کولو نو په بحث کې هغه سړی چې دی نو ناکام شو په تیارو کې پاتې شو جواب ورسره نه و حیران او پریشان پاتې شو. نو دا ربط شو او په دې آیات کې څه بیانېږي نو د الله تعالی ربوبیت بیانېږي توحید ربوبیت چې ورته ویو چې الله تعالی په انتظام کولو کې او د خلکو په پالنه کې د خلکو له په رزق ورکولو کې الله تعالی یوازې دی. مړه کول او ژوندې کولو دا الله تعالی کوي په دې کې الله تعالی سره څوک چې دی نو شریک نشته. نو دا د آیات مقصد دی توحید ربوبیت چې دی نو هغه پکې بیانېږي. علم ترا آیت نه ګورې علم ترا آیتا سوچ نه دی کړی استفهام دی آیا ستا علم نشته آیا تا نه دی لیدلی
آیا نه دی رسېدلی ستا علم هغه کس ته الذي الی الذي هغه کس ته وایي نه دی رسېدلی که نه نو اوس به ورته ستا علم ورسېږي دا کس څوک و دا کس نمرود و نمرود ابن کنعان ابن سام ابن نوح د دې نوم و ابن کثیر لیکلی د نوح علیه السلام په نسل کې و او بیا د سام د نوح علیه السلام 3 زامن و حام سام او یاپس نو دا د سام په نسل کې راغلی و او دې له الله تعالی باچایي ورکړې وه او دا د عیسی علیه السلام نه تقریبا 2000 قبل مسیح تیر شوی دی 2000 کاله مخکې د عیسی علیه السلام نه او 2000 کاله د عیسی علیه السلام نه مخکې تیر شوی دی او اوس 2020 دی نو 2000 کاله ورسره دا ملګري کا د عیسی علیه السلام نه پس نور 4000 کاله مخکینی واقعه ده 4000 کال د دې واقعې وشو چې دا کوم اوس موږ بیانوو او دا په بابل ښار کې د عراق پخوانی نوم مخکې موږ ویل دي بابلو پخوانی نوم یې بابلو د دې دارالحکومت په بابل کې و په عراق کې و د دې نمرود باچایي وه او مجاهد ابن جبر لیکلی تفسیر ابن کثیر نقل کوي چې 4 کسان تیر شو دي چې په ټوله دنیا یې باچایي کړله 2 پکې مسلمانان دي او 2 پکې کافران دي مسلمانانو کې یو سلیمان علیه السلام دی او یو ذوالقرنین دی او په کافرو کې یو نمرود دی او یو بخت نصر دی ډېرې غټې باچایي وي نو دا باچایي وله الله ورکوي دوست له هم ورکوي او دشمن له هم ورکوي دا امتحان دی نو دا باس د نمرود سره څنګه شوی و دا خو ډېره غټه واقعه ده او قرآن ټولې واقعې نه ذکر کوي په خبره کې چې څه مقصد د قرآن هغه ذکر کوي او دا د باچا خواله د ابراهیم علیه السلام څنګه ورغی نو د نمرود سره وزیر و گورنر و د ابراهیم علیه السلام پلار آزر دا یو غټ سړی و د نمرود سره وزیر و گورنر و سره نو ابراهیم علیه السلام چې کله دعوت شروع کو نو دا بحث به کولو د قوم سره د خپل پلار سره او د قوم سره نو د عام سړي نه خو باچایي نه خبرېږي خو دا د نمرود سره چې کم سړی و غټ سړی و آزر د ابراهیم علیه السلام پلار نو د هغې په وجه باندې چې دین دا باچا چې خبر شوی و دا نمرود و ځکه د نمرود خاص سړی و هغه نو یا په دې طریقه باندې چې دی نو د باچا راغوښتی دی چې ته څه وایې ته کم دعوت پیش کې ستا څه خبره ده دا تاریخي خبرې دي او دویم پکې دا خبره په تاریخ کې هم شته چې قات راغلی او قات نمرود سره به غله وړو غنم به غله به ورسره وه نو خلک به ورتلله او هغې له به چې دی نو ورکوله نو چې څوک به ورغی نو تپوس به د نمرود کولو چې ستا رب څوک دی نو هغې به ورته وویله چې ته زما رب یې نمرود به ورته یاد کو نو بیا به ورله غله ورکړل او چې چا به داسې وویله چې زما رب الله دی بیا به یې نه ورکوله نو په ابراهیم علیه السلام باندې هم سخت حالات رااله نو هغه هم ایسته چې دی نو ورغی کافر له خو ورتلی شي معاملات کولی شي اخیستل خرڅول کولی شي نو ابراهیم علیه السلام ورغی نو غلی طلب کوله نو تپوس یې نمرود ته تپوس وکړو چې ستا رب څوک دی وایي زما رب خو الله دی وایي څنګه الله دی وایي الله دی او اوحي و امید یحیی و یمیتو چې مړه کول او ژوندي کول کوي نو بس بحث شروع شو نو دا دواړه خبرې شته تاریخي خبرې دي نو بحث یې وکړو
چې رب خو زه یم نمرود ویله او ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې مړه کول او ژوندي کول خو زه کوم. نو په دې کې لا ابراهیم علیه السلام خپله خبره ختمه کړ نه وه، دې دا وویله چې زه مړه کول او ژوندي کول کوم. نو یو سړي باندې یوه 500 سزا ختل وه، په 500 نو هغه د جیل نه راوستو، هغې ته یې وویل ته مې پرېښودې ځه. او بل یو بېګناه سړی چې دی نو هغه ونیو، هغه یې قتل کو. وایي دا وګوره زه مړه کول او ژوندي کول کوم. حالانکې دې ته خو مړه کول او ژوندي کول نه ویو، یا یې دا جان بوجھ کر داسې ویله ښه پوهه و چې ژوند او مرګ دې ته نه ویو، او یا یې چې دی نو زد کولو، ځان یې قمقل کړی و، بېوقوف و، قمقل و. ژوند خو دې ته وایي چاله روح ورکې، او مړه کول دې ته وایي چې د چا نه ساه والي. دا خو انسان نشي کولی، دا خو د الله تعالی په اختیار کې دي. نو دې په خبره باندې پوه نه شو. نو ابراهیم علیه السلام ورته د دې نه واضح دلیل بل وویلو، او دې په دې خلکو باندې پرده راچیله. دا خلک یې په تیاره کې ساتله نمرودو. او ابراهیم علیه السلام ویل چې اوس خو بحث اوږد کېږي چې اوس د دې نه کم مرګ مراد دی. نو ابراهیم علیه السلام ته بل یو دلیل وویلو ډېر لڼو، چې په هغې باندې نمرود لا جواب شو. هغې ورته دا وویلو چې رب چې دی نو الله ځکه دی، تصرفات چې دی نو الله کوي، مړه کول او ژوندي کول الله کوي، ځکه چې هغه د مشرق نه نور راخیژي او مغرب ته نور چې دی نو غروب کوي. نو ته داسې چل وکړم چې ته د مغرب نه چې دی نو دا نور راوخیژوه او مشرق ته چې دی نو غروب کا. نو د سړي سره بیا جواب نه و، اک بک چې دی نو پاتې شو. اک بک کافر و که نه، الله ورسره مدد ونه کو، نه د کفر کرشمه وه، نه د ګناه کرشمه وه، چې په عقل باندې به چې دی نو پرده راځي. چې ایمان وی نو الله تعالی به دې مدد کولی. ابراهیم علیه السلام مدد دی وکړو، او چې سړی کافر وي نو الله تعالی بیا په تیارو کې چې دی نو دغه شان پاتې کوي. او بیا د هغې نه پس چې دی نو ابراهیم علیه السلام بوتان مات کړو، او بیا نمرود چې دی نو دا وویله چې دا دې له زه عبرتناکه چې دی نو سزا ورکوم. نو خلکو ته یې وویل لرګي را جمع کوي. خلکو لرګي را جمع کړله او یو غټ اور چې دی نو بل کو، او ابراهیم علیه السلام چې دی نو هغې ته ور واچېلو. تقریبا 40 ورځې چې دی نو دا اور بلېدو، او ابراهیم علیه السلام بیا د هغې نه چې دی نو اور پې چې دی نو الله تعالی یخ کو، سلامتۍ والی کو. او 40 ورځې بعد ابراهیم علیه السلام د اور نه چې دی نو راووتلو او ایسته روان شو. نه جامې څه ووې، نه چې دی نو بل څه چې دی نو هغه څه وو. او خلکو ورته کاته، او بیا هم چې دی نو خلکو ایمان رانه وړو. په دې خپلو سترګو باندې دومره غټه معجزه چې دی نو هغه ولیدله، چې په دومره غټ اور کې چې دی نو سړی د روغ پاتې شي و، ولږې و تندې دې پرې راځي و، هغه د چې دی نو روغ د هغې نه راوځي. او د هغې ځای نه چې دی نو بیا روان شو، چا په کلي کې نه پرېښودلو، او بیا شام ته هجرت وکړو. نو چې هجرت یې وکړو دې خبره ونه منودله، نو الله تعالی په دې باندې عذاب راوستو، د ماشو عذاب یې الله راوستو، او ټول تباه او برباد شو. او دې تکبر کولو دې نمرودو، نو الله تعالی د دې په دې پوزه کې یو ماش وردن نه کو، دماغ ولې چې دی نو لاړو، او هغه به ولې دماغ چې دی نو یې راګروله، او خلکو ته به یې ویله الله تعالی ذلیله کولو، چې زه په څپلۍ باندې او په چپل باندې زما دا ککرۍ چې دی نو دا وهیو چې ما ته آرام میلاویږي. نو چې وبې والو په څپلۍ او په بوټ باندې، نو لږ به هغه ماشه چې دی نو غلی شو. بیا به د هغې نه پس چې دی نو بیا په دغې عذاب کې چې دی نو ایسته پروت و، ذلیله کو الله تعالی، په دغې بې ایمانه چې دی نو هغه مړ شو. نو دا نمرود و، الله تعالی ذلیله کو، تکبر یې کړی و. او د دغه ځای نه چې بیا وایي راغلی او تاریخ دام لیکلو چې نمرود وله غله ور نه کړه، چې ور یې نه کړه،
نو ابراهیم علیه السلام په بوجۍ کې چې دی نو شګې راواغېستلې شګې او کور ته چې دی نو هغه راوړې کور ته راوړې نو کېښودې یو ځای کې او دې آرام کولو وده شو چې راپاڅېدلو بوجۍ وکتله نو هغه الله تعالی د هغه شګو نه غنم جوړ کړو الله تعالی د کوم ځای نه بندوبست کوي څنګه مدد کوي الله تعالی د ایمان والو صحیح ایمان چې دی نو پکار دی ګورې ښه الله تعالی به دې مدد کوي په تیارو نه به دې چې دی نو راوباسي داسې ځای نه به چې دی نو څه درکوي ستا به وهم ګمان هم به نه نو دا واقعه چې دی نو بیانېږي علم تر آیت نه ګورې آیا نه دی رسېدلی علم ستا الی الذي هغه کس ته حاجه چې جګړه یې کوله بحث یې کولو حاجه په معنا د جدله او زور یې لګولی و په دې بحث کې په دلیلونو باندې دا جګړه د څه باره کې وه بې ربه د رب په باره کې په باره د رب د هغه کې د دې په باره کې نه وه چې نمرود ویلې چې کائنات ما پیدا کړلې د دې په باره کې نه وګورئ د اوسه پورې دا دعوه چا نه ده کړې چې ځمکه او اسمانونه ما پیدا کړلې او نه څوک دا دعوه کولی شي په دنیا کې او ګوره نمرود هم دا ونه ویله پکاره چې داسې ویل وی که نه چې دا نور چې زه راخېږومه دا خو زه راخېږومه داسې هم نه شو ویلی ځکه چې نمرود نه و او دا نور چې دی نو راختو فرعون نه و او دا نور چې دی نو راختو دا دعوه ګورې څوک نشي کولی نو بیا او د الله تعالی د وجود نه منکر هم نه وګورې مشرک و نمرود الله تعالی د وجود نه چې دی نو منکر نه په دې آیات کې اوس راځي که نه داسې نمرود نه دی ویلي زه الله نه پیژنم خو د الله تعالی په ربوبیت کې چې دی نو ځان شریک کولو د الله تعالی په ربوبیت کې چې زه هم خلق وجنمه او زه خلکو له ژوند ورکوم او زه خلکو له تنخوا ورکوم زه خلکو له چې دی نو رزق ورکوم په دې کې چې دی نو ځان د الله تعالی سره چې دی نو شریک کولو او زه حاکم یم او زما حکم به چې دی نو چلیږي په دې کې د الله سره ځان شریک کولو نو دا شرک دی ښه جي اذ قال حاجه چې بحث یې کولو مناظره یې کوله ابراهیم علیه السلام سره پی ربي په باره د رب د هغه کې ان آتاه الله الملک په دې وجه چې ورکړي وه هغه ته الله تعالی الملک باچایي اذ قال کله چې وویل ابراهیم علیه السلام ربي الذي رب زما هغه دی یحیي و یمیتو چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي نو دې له الله باچایي ورکړې وه او په دې کې تکبر راغلی و نو دې د الله تعالی ربوبیت چې دی نو هغه نه منودو دا یوه نشه ده که نه دې کرسۍ باندې چې څوک کیني که نه په هغې کې بس بیا غټه نشه چې دی نو راشي بیا د خدایۍ چې دی نو دعوې کوي نو دی ابراهیم علیه السلام ورته وویله چې رب زما هغه دی چې هغه ژوندي کول کوي او مړه کول کوي نو دې تا ته ما وویل چې یو کس یې راونیو نو هغه بې ګناه کس چې دی نو مړ کو او په چا چې پانسي ختل وه نو هغې چې دی نو پرېښو قال وویل هغه انا اوحي و یمیت زم ژوندي کول کوم و امیتو مړه کول کوم نو په دې ژوند او په دې مرګ کې چې دی نو نمرود فرق ونه کو چې مرګ او ژوند خو دې ته نه ویو ژوند خو دې ته وایي چاله روح ورکې په چا کې روح ور واچې او هغه را ژوندی کړي او مرګ دې ته وایي چې د چا نه چې دی نو روح چې دی نو واخلي دې و سړی قتل کو مړی کو او بله چې دی نسي پرېښود هغه د مخکې نه ژوندی و دا څنګه ژوند دی او دا څنګه مرګ دی نو یا پویدو نه او یا چې دی نو د قصد دی چې دی نو داسې ویله خلک یې په تیاره کې ساتله قال ابراهیم علیه السلام په ان الله پس بېشکه الله پاک یأتي راولي بشمس نور من المشرق د مشرق نه فأتي بها من المغرب نو تی راوله د مغرب نه ته دا نور د مغرب نه چې دی نو راوخېږه نو په بوهیت الذي کفر نو پس حیران شو او اک بک شو
هغه کس کفره چې کفر یې کړی و، کافر و. نو دلته ابراهیم علیه السلام تا ته ما وویله چې د یو دلیل نه چې دی نو لاړو بل دلیل ته، د دې جواب یې غور نه کو. نو هغه داسې چې دی دا خلک ګډوډ کوله. نو ابراهیم علیه السلام وویله چې دې ته واضح خبره پکار ده. دغه خبره هم واضح ده، دا چې الله تعالی مړه کول او ژوندي کول کوي، خو د دې نه بل ښه واضح دا ده چې الله تعالی د مشرق نه نور راخیږي او په دې باندې هر سړی پوهېږي، او مغرب ته چې دی نو طلوع غروب کوي. نو زه ته د مغرب نه چې دی نو راوخېږم، نو دا د دې بل نه چې دی نو ښه واضح دی. او دویم پکې دا دی، دا جواب دی چې ابراهیم علیه السلام خبره کوله چې دا تصرفات نه دي، دا الله تعالی کوي، الله تعالی واکدار دی، الله تعالی مړه کول کوي، الله تعالی ژوندي کول کوي. نو ابراهیم علیه السلام خبره پوره کړ نه وه، نو نمرود پکې راودانګله چې زه مړه کول او ژوندي کول کومه. ستا په خبره کې څوک رادانګي بیا به دغې خبرې جواب نه ورکوې، بیا به ورته بل دلیل چې دی نو هغه به وایي. په دې باندې پوه شوو. او بل جواب چې دی نو تفاسیرو چې دی نو دام کړی دی چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما دعوه دا ده، په مناظره کې به دعوه پیش کړې چې مړه کول او ژوندي کول چې دی نو الله کوي. او نمرود هم دعوه وکړله چې دا مړه کول او ژوندي کول چې دی نو دا چې دی نو زه کومه. نو د ابراهیم علیه السلام په خپله دعوه باندې چې دی نو دا دلیل راوړو چې ګوره الله تعالی مړه کول او ژوندي کول کوي، او دام د الله تعالی په اختیار کې دی چې الله تعالی د مشرق نه چې دی نو نور راخیږي او مغرب ته چې دی نو طلوع کوي. دام په دغه کې د الله تعالی تصرفات دي. ښه جي. فبهت الذي کفر، نو حیران پس حیران پاتې شو هغه سړی کفره چې کفر یې کړی و. نو تا ته ما وویله چې کفر نه دی، نه د کفر کرشمه ده چې د ابراهیم علیه السلام جواب یې ونه کو. دغه شانتې کې د ګناه په وجه باندې په سړي په عقل باندې پردې چې دی نو راځي، د ګناه په وجه باندې سړی په څه باندې نه پوهېږي. والله او په ابراهیم علیه السلام کې ایمانو، نو الله تعالی یې مدد وکړو. والله الله پاک لا یهدي القوم الظالمین، هدایت نه کوي قوم ظالم ته، یعنې هغې له توفیق نه ورکوي چې صحیح جواب چې دی نو هغه وکړي. نمرود په دغې تیارو کې چې دی نو هغه پاتې شو او هغه د الله تعالی په عذاب کې گرفتار شو او تباه او برباد شو. بل دې دا خبره راووتله چې مناظره سړی کولی شي د اهل باطل سره، د اهل باطل سره په توحید کې مناظره کوه، په آخرت کې مناظره کوه. دا د پیغمبرانو طریقه ده. موسی علیه السلام د فرعون سره کړله، ابراهیم علیه السلام د نمرود سره وکړه، نبی علیه السلام د عیسایانو د نجران د وپت سره کړله. سوره آل عمران کې به راځي. نو دا د انبیاو سنت دی. او زموږ په دې ملک چې کوم مناظرې کېږي ورې داسې بکواس دی، دا د ډلو دپاره مناظرې دي. څوک د دیوبندیت دپاره لګیا دي او څوک د بریلیت دپاره لګیا دي، خپله ډله اوچته یو. او د دې مناظرې دي که وکتلې په نیټ باندې شته، د دې مولیان نه به نفرت وشي، نفرت و کومه کنځلې چې کوي او کومه ردې بدې چې وایي، کومه تومانچې او ټوپکې پکې راوړي او کم شور کوي. نو دا مناظرې نه دي. او دیو ځان وشرمول، د عوام نه دي، د مولیانو د عوام په ځان پسې وخندوله. مناظره پسې شي کې یو طرف ته حدیث دی او بل طرف ته حدیث دی، نو پسې شي کې مناظره د کافرو سره وکا، اهل باطل سره وکا، اهل کفر سره وکا. ډاکټر ذاکر نایک مناظره کړله د ډاکټر ویلیام کیلر سره، امریکې دی، عیسائی دی. 4 غنټې مناظره ده، په نیټ باندې هم شته، ویې ګورئ. او د یو بک په شکل کې هغه لیکلی شوی هم ده. مناظره دې ته ویو، دې ته نه وایي چې په جوماتونو کې چغې وکاږه او خلک په ځان پسې چې دی نو خندوه. ښه جي. علم ترا ایته نه ګورې الی الذي هغه کس ته حاجه چې جګړه یې کوله، بحث یې کولو ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره
پی ربه په باره د رب د هغه کې ان آتاه الله الملک چې ورکړي و هغه ته باچاهي الله اذ قال کله چې وویل ابراهیم علیه السلام ربي الذي رب زما هغه دی یحیي چې ژوندي کول کوي ویمیت مړه کول کوي قال وویل هغه انا احیي و امیت زم ژوندي کول کوم مړه کول کوم قال ابراهیم علیه السلام فإن الله پس بشک الله پاک یاتی راولی بالشمس نور من المشرق د مشرق نه پاتی بها من المغرب نو تیراول د مغرب نه فبوهت الذی کفر نو پس حیران پاتې شو هغه سړی چې هغه کافرو نوم یې ولا وانه غستو په دې نوم کې سکار نشته خو کوپر یې کړه و د کوپر په وجه باندې چې دی نو هغې ابراهیم علیه السلام دغه سوال جواب ونه کو والله الله پاک لا یهدي القوم الظالمین نه ښایي قوم ظالم ته لاره یا هدایت نه کوي قوم ظالم ته وایي